تاریخ درته د پلار نیکه سپکېږي او تاسو خاندئ. تاریخ درته د پلار نیکه سپکېږي او تاسو خاندئ. ضمیرونه مو په څو روپو خرڅېږي او تاسو خاندئ. دا څنګه پښتو د آخر دا لا څنګه غیرت دی چې خویندې مو ټیک ټاکو کې ګډېږي او تاسو خاندئ. او کرسۍ در پسې اور شمړه داسې هم څوک نه کړي. یو بچی مې ډوب شو بل ډوبېږي او تاسو خاندئ. زما به پیسو ستا بچي اعلی تعلیم حاصل کړي خو زما بچي د ولږې نه مړه کېږي او تاسو خاندئ. او بې حسه خلکو دومره څه احساس در پکې نشته. حاضر درته د قام په غم جړېږي او تاسو خاندئ. او د درنو خلکو محفل په درنو کلمو کې ستا یم کردار د سپکو خلکو. لیوال صاحب تاسو دې ډالۍ وي په درنو کلمو کې ستا یم کردار د سپکو خلکو. نور مکړه په ماره به انتظار د سپکو خلکو. پښتو او پښتنه به پکې خامخا شرمېږي چې کله رسېدلی وي اختیار د سپکو خلکو. او دلته درانه د شملو خلکو چې څه شو نشته هر ځای لګېدلی دی قطار د سپکو خلکو. د درنو خلکو محفل ته د ازغو په څوکو ځم خو د مشرانو ته یې ډالۍ وایي د درنو خلکو محفل ته د ازغو په څوکو ځم خو د سپکو سره نه ځمه په لار د سپکو خلکو. او د غرض یاري دوستي وي کله یو څه کله بل څه دغه خو روزګار وي که نه یار د سپکو خلکو. او مننه. او څلور پنځو خبرو څه څلور پنځه کنځلې دغه وي نور څنګه وي ګفتار د سپکو خلکو. حاضره بیا مې یاد کړل پرېږده بیا دې خیري وکړي هزار بار راپسې دې شي هزار د سپکو خلکو. او دغه غزل وایي خبرې د منګي او د ستار کې دا ښه نه کې. خبرې د منګي او د ستار کې دا ښه نه کې. کڼو ته یې قربان او یک هزار کې دا ښه نه کې. او ستا په شان ته ډېرې د راتلو په واده ناست دي ته د داسې خلکو انتظار کې دا ښه نه کې. او نیستي ده خو خیر ورکه به شي ټول عمر به نه وي غربت له وجې ماته کو انکار کې دا ښه نه کې. او دا شعر د عدنان صاحب ته ډالۍ وي وختي نه فرمایش کوي وایي زما په شان مخلصه خو په دې دنیا ډېر کم دي مه کوه په هر سړي اعتبار کې دا ښه نه کې. او دا ځوان دی لا ناپوهه دی د وخت سره به پوه شي. دا ځوان دی لا ناپوهه دی د وخت سره به پوه شي چې ته په سپینه ږیره دغه کار کې دا ښه نه کې. او بس هسې به د ډېرو خلکو سترګو کې ازغی شي. بس یاره وایي هسې دا ځوان دی لا ناپوهه دی د وخت سره به پوه شي خو صیبه ته په سپینه ږیره دغه کار کې دا ښه نه کې. او هسې به د ډېرو خلکو سترګو کې ازغی شي قصه په خپله خاوره د اختیار کې دا ښه نه کې. او پرنسپل صاحب وایي الله هر چا له خپل کمالات ورکړي پوه شه. الله هر چا له خپل کمالات ورکړي پوه شه. د بنګ بوټي نه هیله د کوکنار کې دا ښه نه کې. او کونرې ننګیالی یې د زمري ښکار چېرته وکړه کونرې ننګیالی یې د زمري ښکار چېرته وکړه ته لاړ شي د مظلومو اوسو ښکار کې دا ښه نه کې. او ښه ناښه پرېږده خو دا تارونه ډېر حساسه دي لیوال صاحب ښه ناښه پرېږده خو دا تارونه ډېر حساسه دي. خبره د ملا او د سرکار کې دا ښه نه کې. ښه ناښه پرېږده خو دا تارونه ډېر حساسه دي. خبره د ملا او د سرکار کې دا ښه نه کې. او دې حالاتو کې حاضره د جابر پر ضد لګیا یې د سرو مچو په غږ باندې ګزار کې دا ښه نه کې. صرف اخره کې دغه دوه شعرونه دا زمونږ تعلیمي نظام ته ډالۍ وي د جایداد په تمه کښېنه د جاګیر په تمه کښېنه امیر بشي تر مرګه د امیر په تمه کښېنه. او جنگ هغوی ګټلې غنیمت هم تقسیم کړلو ته دغلته غلی د تکبیر په تمه کښېنه
او لاس خپې به دې ستړي شي چې وایي چېرته نه خوځې. کینه 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 د تقدیر په تمه کینه. او چې نقلونه وي نمبرې وي خوشحاله خوشحالي وي، چې نقلونه وي نمبرې وي خوشحاله خوشحالي وي، نو خوب کې بیا د بل عبدالقدیر په تمه کینه. بس ښه دا دې ټولو ځوانانو ته ډالۍ وي. اخیری نظم یم ستاسو په اجازت سره. وایي په تا څه شوي ځوانه ته په کومه لار روان شوې، ستا لاره یوه ده ته په بله لار روان شوې. په دې لاره کې چا هم ګوره څه نه دي موندلي، په دې لاره کې ټولو خلکو شته هر څه بایللي. دنیا به هم پې بیلي، اخرت به هم پې بیلي، دولت به هم پې بیلي، او عزت به هم پې بیلي. کو دغسې د خپلو خواهشاتو تابعدار یې، کو دغسې روان د فحاشۍ په دغې لارې. چېرته دې د پلار په سر شملې ته نظر کړی، د مور په سر دې کله لوپټې ته نظر کړی. د پلار نه د غیرت او د عزت پوښتنه وکړه، د مور نه د حیا د دې قیمت پوښتنه وکړه، د پلار نه د خپل ځان د حیثیت پوښتنه وکړه، د مور نه د نیکه د شهادت پوښتنه وکړه. خو تا خو د مغرب په سپین مخونو زړه بایللی، په سپین مخ کې دننه دې تور زړه نه دی لیدلی. خو تا خو د مغرب په سپین مخونو زړه بایللی، په سپین مخ کې دننه دې تور زړه نه دی لیدلی. هغه خالد نشته، عثمان نشته، زړور عمر نشته، تا نه سر وخو خو بس علي حیدر نشته چې د هوا د لور دا حال ورته بیان کړمه زه. ځوانه چې ستا دغه اعمال ورته بیان کړمه زه، چې ځوانان مړوندو کې اوس را شنه بنګړي ګرځوي، چې په رنګونو کې لت پت سخا ننګي ګرځوي. ځوان خو د مخ نه راختلی هر ویښته وباسي، پیغله هر ورځ د حیا نوې جنازه وباسي. عذاب راغلی، د عذاب نور انتظار مه کوه، بس ته واپس شه، نور تک په دغې لار مه کوه. ځوانه ته خپل ځان او خپل ایمان تازه کا. ای مسلمانه شرا پورته خپل داستان تازه کا. کو کلک مسلمان شولې نو هله قدردان بشي، بیا به غلام نه یې، بیا عمر له سلطان بشي. ربه دا ځوان که ته روان د محمد په لاره، ربه حاضر که ته قربان د محمد په لاره. ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم. والسلام.